کېنه خدای مو بخښه. هغه ستاسو خپل سپیکر څه شو دی؟ کېنئ ټول کېنئ ټول کېنئ. هر سړی په خپل ځای باندې کېنئ چې دا باچا ته سپیکر راوړه. یو خبره واورئ، بله ورځ په اسلام آباد کې طاهر القادري 3-5 ورځې تېرې کړي دي او هغه به دا خبره په فخر سره کوله چې د دې خلکو دا جذبات چې دي دا زما په موټي کې دي. نو مهرباني وکړئ ست چې زمونږ قایدین خبره چې کېنئ نو فورا غورځېږئ لکه او چې تر څو د دې د طرفه اطلاع نه راغلي خوځئ راخوځئ به نه د هېچ چا په خبره باندې پابند نه کوئ. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا هذا خوشحالي جزيل خير. معززو چون کی تاسو بهر وای د صحنې نه مونږ چن علماء کرام داخل کې د سره تناس تاسو به دا سوداوی چې داخل کې څه شوی تاریخ ویډیو ریکارډ آډیو ریکارډ شوی دی ان شاء الله بعد کې واغه واضح کیږي ښکار کیږي به دنا زمونږ د دې سره خبره داسې و چې د ډېر وخت نه به خلکو کې سخارختو خطونه ویل لګل خو چون کې دومره شذره نظر غیر معروف خلکو چې تاسو ویډیو اورئ او ما ورته ویل یو د مالک یوم الدین ترکیب راته وکړه تاسو مناظره ګټلې ما بهللې مې ټول دغه راغون یې علما ګواه دي ویډیو ګواه دا یو ترکیب نه دی. سبحان الله. خو بیا ما تاسو خامخا کوشش کوو چې را په ما ځان مشهور کړئ نو دې لپاره مونږ د لاس اچو مونږ مجبور شورا شغالو زمونږ الحمدلله علماء کرام مخکې د نشي و غزیتا ما په موبایل باندې د دې دنه خبرې اورېدې و مې غوښتل دا د زړه جذبات چون کې مسله د سیفیت او د پیر ارچي خراساني رحمت الله تعالی په ذات تعارف شوی نو دا غیرت می برداشت نه کړ چې زه دینه خفي دنه پاتې شم ما یې د خپل حاضري کوم بس چل را باندې وشو یعنی زمونږ مشوره دا و چې دا غیر معروف خلک دي زمونږ الحمدلله مشهور علما ورته مخې ته ودي خو بیا دنه شوم هغه صحنې ته حاضر شوم دا یې ویډیو هم شته دي چې د هغې هغه کاغذ په لاس کې رپېږي په حال باندې هغې ته دنه ناست دي هغه هم ټوله شته دي بهرحال په اصلي خبره دا وه چې د دوی دا مناظره څنګه جوړه کړې وه د دوی دا یو پراډي شکل یو ګیم و د شپې په 11 بجې باندې مونږ په بازخیلو کې په پروګرام باندې و خبر نه و ایاز باچا سے محترم عزیزو طرف ته په پروګرام باندې و خبر نه و عبدالحق سے مولانا صاحب دار الاول میاش دا دی په مسیزو کې په پروګرام